سهار د خپل مشورتیاونه کو تاسو یا چې د تنګي بچاقوانو له مشور د مشران ته وپته د تنګي کو ډیر هغه کمانیدار چاقوان جوړېدل نه تنګي د هي د پاره خیر رو کېده د افسوس خبره دار چې نن د تنګي نوم چاته نو نن تنګي په پوډریانو مشهور او دا زمونږ دپاره ډېر شرم خبره ده په دې کې د تنګي که خان دی که غریب دی که زمیندار دی او که ملنګ دی موږ ټولو ته ګناه نن ستا په تنګي کې یو مرله ځمکه د 40 لکونه په دې مین روډ باندې کمه نه ده په 400 کې زما ملګري د 2 کاله منډې ووالي په 15 لکه روپۍ مرله په مینتونو خرڅه کړه نو ما ورته ویل که ستاسو ځمکه ارزانه ده نو ما ته چې میجر صاحب ستاسو اړخته خو ټول پوډریان دي نو ما سره خو پیسې دي که زه چېرته یو شي کې غلطه وایم نو ما ګور یو سړی پاسې و ما ته وایي چې میجر صاحب تاسې لګیا دا راته زه ووایم دا کولو میلس دی زه دا وایم چې زموږ دې حد ته دا مشورتیا راورسېده خو آیا په موږ څه اثر وشو یا ونه شو موږ دا علاقه داسې ماحول ته حواله کول غواړو او که نه دا علاقه موږ غواړو چې یاره داسې یو مشترکه کار وشي چې یاره دا برایان او دا ګند بلا د منځه صفا شي که موږ چوپ کینو سبا به همدغه خلک دي د دې شریفانانو د پاسه به ناست دي نن سبا وی دور د پیسې دی نو دغه پیسه چې ده د غریب مجبوري به علي او مجبور غریب په هغه پیسه باندې څه وکړي ځکه چې حالات داسې دي هر سړي ته ژوند ډېر ګران دی نو موږ دې حد ته راورسېدو چې زموږ دا کلي تر پنجابه پورې په پوډریانو مشهور دی او په دې خبره موږ ته شرم پکار دی رښتیا خبره ده زما خبره به بد نه ګڼئ زه به لږ ترقي خبرې مو کوم خو دا خبره رښتیا ده اوس د دې شینو رکولو دپاره دلته حکومت بلا محکمې رالیږلي اوس هغه محکمې دلته راځي او څه کوي دلته به ایس ایچ او هغه لګي چې وروره ښه پخوا به پولیس راغلې دا طوفان لاله دي دا زاړه خلک ناستي نه چې پولیس والا به یو ځای ته بدلي وشو نو هغه به چې چا له لاړ نو خلکو به دا شریف سړی دی ښه سړی دی د مټم شته خو دا غریب به خو دا ښه سړی دی ځکه دا پولیس والا ولا لاړو نو ټولو به دا ښه سړی نن سبا پولیس چاله ځي چې چا کې روکړی اوس د حصو دپاره ځي نه چې اوس پولیس والا چاله راشي نو هغې خلکو له لاړ شي نو خلکو ته پته ولګي چې دا پوډري دی یا داسې څه مسله ده نو موږ دې حد ته راوغورځېدو ګیره برېت هم شته په کور کې زنانه و عزت هم ساتو خو موږ د دې پروا نه کوو موږ به څو پورې په نوکرو او په وادو باندې خرڅېږو خبره دا د تنګي د روچتولو تنګي که یو ځل روچت شو دا ټوله حلقه په تنګي یادېږي خو افسوس خبره دا ده چې تنګي 1,000 ووټ نو 2,000 ووټ پکې پول شي نو د تنګي نوم خو دی او د تنګي پکې صحیح سني نو تنګي هم دغه شانته پاتې شي موږ ویو یاره ته راته کوڅه پخه کړه بس خرڅ شو چارجې به نه کړې موږ ویو ته زما زوی نوکر کو موږ پې خرڅ شو بیا چې دې سبا جلسې وي دله 15 ډاکسنې ته راوله او 10 ته راوله صرف ځکه چې یاره یو برتي دا کوره نه ده کړې او نه چا پیسې د جیبه وایي دا خو د سرکار پیسې دي او پکار سوچ پکار دی لږ په ماضي باندې نظر پکار دی اس او خر په یو موږي متاړه لږ شان تمیز د اس او خر پکار دی دستار دار چا په سر فن نه کوي دغه دستار له هم یو سر پکار دی زه په کدو او کرې لسه کومه ماله ننګیال غوندې رهبر پکار دی ووټ چې تاسو چاله ورکوئ ستاسو خپله خوښه ده ټول ښه زموږ محترم دي زموږ ښاغلي دي ووټ هر چا خپل کار دی مونځ ته چې سړی ودرېږي د هغه او د خدای ترمنځ درېمګړی نشته پولینګ بوت ته چې ته لاړ شې ته او ستا خدای خلک یو بل که راځي د بچو د لوڼو د زامنو رشتې غواړي
هغه د پاره څومره په دغه باندې چې پلانې به ورشي دا او دا ووټ په دې نیمه خوله غواړي دا ورته اړوسه شی نه ښکاري هلکه دا د ضمیر اواز دی دلته ټولو نه غټه خبره دا ده چې موږ ټول پښتانه یو سیاسي اختلافات په خپل ځای خو اول د ټولو نه اول موږ پښتانه یو دا اوس نن سبا دا د وابډې دا مسله جوړه ده ټول کلي کې څونه بده خبره ده هغه وابډې والم پښتون تاسو هم پښتانه یو بل ته لاس واچولی شي پرچې پکې وشي بېعزتۍ پکې وشي حالکه دا نو کېدل پکار بجلی زما ده زما و د انګريز په وخت کې زما و اوس د بده مرغه تللی ده زمونږ نه پنجاب ته زه ولې پیپل پارټۍ سره یم دا داسې خبرې نه دي چې ګینې بوټو صاحب ژوندی دی او مړ نه دی او دا هغه خبرې نه دي هغه په خپل ځای د پارټۍ خپل خلکو دپاره د مینې او د محبت خبرې دي خو زه پیپل پارټۍ سره په دې یم هغه پخوانو به دا خبرې کولې موږ ځوانان چې دی نو شي ته ګورو چې دا سنګین دی که سنګین نه دی زه دې ته ګورم چې پاکستان پیپل پارټي ماله 18 ترمیم راکړ 18 ترمیم سره مال او دولت زما دی صوبې ته راغی سکول زه خپل جوړولی شم یونیورسټي زه خپل جوړولی شم بجلي چې چېرته کیدی شي زه خپل جوړولی شم داسې نور هېڅ چېرته دا چل نه دی شوی چې څوک په شته واک کې خپل واک د لاسه ورکړي یو د پاکستان پیپل پارټۍ زرداري صاحب دا د لاسه ورکړو په شته واک کې بیا د ټولو نه غټه خبره ګوره پخوا زه ډېر قوم پرسته سوچ لرم زه اکثر د نیشنلیان چې تنګوم نو زه دې ته وایم زه په پیپل کې نیشنلي یم خو زه اصلي نیشنلي یم پخوا به ټولو نه غټه دغه څه وه چې تا به پته لیکلی یا څه بل څه لیکلی نو تا به وایې زه په پښتونخوا کې اوسېږم ځکه چې په کاغذ باندې یې نوم سرحد و اوس موږ د خیره سره وایو چې موږ په پښتونخوا کې اوسېږو په کاغذ کې هم پښتونخوا ده په خولې هم پښتونخوا ده په ځمکه هم پښتونخوا ده دا تش و تش د پاکستان پیپل پارټۍ د لاسه بل چا دا نه دي کړی بل خبرې به زه لږ شارټ کوم ولې چې مشر خبرې کوي زه تاسو ته د یو څو خبرې ډاډ درکوم دا خبرې به ني غټ زوی در غېږ کې به هېڅکله نه در کوم چې یو کار کېږي درته به وایم کوشش کوم کله به درته دا نه وایم چې بېغمه شه چې میاشت پس زما نه خفه کېږي ښه ده چې په دغې ورځ ما نه خفه شي چې یو کار نشم کولی لوبوم را لوبوم بم نه صحیح ده دویمه خبره ده د بجلو خبرې دي زما اجره کولاو ده د بیلونو مسله وي بل څه مسله وي هسکه غاړه راځي سرې سترګې راځي که بل څوک یې راله نشي کولی بلکل ما نه راځي زه په دې هم نه خفه کېږم چې زما د پارټۍ کس بل چا له ځي ځکه چې زه د باچا خان په هغې خبرې باندې ولاړ یم چې په خدمت کې اختلاف نشته مطلب ستاسو د سهولت نه دی که بل څوک یې در کولی چې زه پې سل ځله نور خوشحالېږم خدمت کې اختلاف نشته اختلاف د خودغرضۍ نه دی خودغرضي به موږ روکو دا علاقه ده دا زموږ ټولو په شریکه ده دلته موږ محمدزي ور پراته یو دلته موږ تمانخیل رونه پراته یو دلته موږ ممند رونه پراته یو ټول داسې یو لکه د یو مور پلار پیدا دا د نیر نه باره نیر نه ښکته دا به ختمو محمد عادل نعیم الله خیر الله ممتاز علی امین الله ظفر حضرت ډیره مننه ډیره زیاته مبارک شه تاسو ټول ملګرو د پاکستان په سیاسي کې شمولیت باندې ډیره زیاته مبارک دا الله دې تاسو دا خپل د خیر او ټول پاکستان ته یې ټول علاقه یې دا الله دې خیر واچي